أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. سورة بني اسرائیل 89 نمبر آیات تے مخکی اللہ تبارک و تعالی دا قرآن عظیم فرقان حمید اعجاز بیان کو لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، کپیریان او انسانان راجمش یو د قرآن پشان په مقابله کې کتاب راوړي، لا یأتون بمثله، تر قیامت پورې هم د قرآن مجید پشان کتاب نشي پیش کوله، په فصاحت کې، په بلاغت کې، په باریکیان او لطائف کې، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کدا بعض جنات او انسانان د یو بل مدد پکې مو کی، خو بیا هم د قرآن په مقابله کې یو کتاب نشي راوړي. هغه وجه د مسلمانانو چې قرآن مجید مخلوق نه دی، او امام ابو حنیفه رحمه الله لیکلی دی څوک چې قرآن د الله مخلوق ګڼي دا عقیده د کفر ده. قرآن مجید د الله تبارک و تعالی صفت ده، او صفت دا د الله د شان سره خایږي، مخلوق د دې ادراک نشي کولای. دې نه ذکر کوي ولقد صرفنا، یقینا من بیا بیان کړی دي للناس خلق تا فی هذا القرآن، پدې قرآن کې من کل مثل، هر قسمه مثالنا. مخکې الله ذکر کړل چې د قرآن عظیم کتاب دی، د دې په مقابله کې څوک بل کتاب پیش کولای نشي، نو عظمت د قرآن واضح شو، د هر چا په زړه کې مرتبه او مقام د قرآن واضح شو. وس الله وی دا لوی کتاب دی، او په دې لوی کتاب کې ما د خلقو د لپاره قسم مثالونه بیا ذکر کړی دي. فابا اکثر الناس الا کفورا، نو نه دې کړه انکار ډیرو خلقو مگر په ناشکرۍ سره. یو عظیم نعمت ته د الله زکا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی مونږ ته رسول الله مبارک فرمایلی دي چې قیامت به ناراضي مخکې د قرآن د اوچته دونه چاته پوسو کو حضرت قرآن به څنګه اوچتيږي. مونږ قرآن په خپل سینو کې ځای کړی دی، په خپل بچو کې هغه ته مونږ یاد کړی دی، دا قرآن به زموږ څنګه یریږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عبداللہ ابن مسعود فرمائی رضی اللہ عنہ، محبوب علیہ السلام فرمایلی دي چې قرب قیامت ته نږدې با قرآن مجید به تاسو ګورئ داغه الفاظ بنئ. کوم خلکو ته چې قرآن یاد دې په سینو کې، نو دا به تشیات پاتې شي او دې باندې به عمل نه کوي. نو ډېر خلک عملی طور باندې قرآن د دنیا نه رونو تللی دی، مذهبی طور باندې کتابی طور باندې موجود دی. ډیر کرتا موږ مخکې داسې اورېدلې دي چې په یو کمره کې ټي وي غږېدونو قرآن الوته او دروازې بندې وي، داسې فرضي غوندې قصې دي والله اعلم. نو خلکو را قرآن راونی او په جړا شول کلی کو پتاخ کې خدا او ټي وي د کمرې نه وېستو.
دا ولې چې په یو ځای کې فلمونه غږېدل غانې بجانې غږېدل نو قران مجید د هغه ځای نه روان شو بهر څه د وته کوشش وکړو نو هغه خلکو راونیو او توبهګار شوی زمونږ توبه د ټي وي بند کو قران زمونږ د ځای نه زی دا په خانه نن نشل کاله مخ کې مونږ په خپل غوونه اوریدل داسې واقعیات چې رشید تاسو به مو اوریدل یعنی دومره د خلکو په زړه کې د قران مجید اهمیت وو عزت وو چې په کومه کمره کې ورونو قران پروت او په هغه کمره کې بچا ټي وي نه لګاو په هغه کمره کې بچا په زور سندره نشوي غږولې او نن سبا وګورغه عزت زمونږ دړونو نه ختم شي په یو موبایل کې سره د زنا فلمونه هم پراته دي او پسې قران تلاوت هم ده په یو فیسبوک کې لفاظ سندره د اولاد تلاوت ده دا خلط مل شو هغه یې ختم شته ځنه ولی په دې کمره کې قران هم پروت دی او دلته کې غانې بجانې فلمونه او ډرامو تم خلق پراته دي دانو چې الله کتاب پروت دی ها ایماندار او بزرگ انسان به هغه چې قران بهر کی وجدا قران د دې ځنه واسه ګناګاری قران د دې ځنه لرګي ګناګاری ټي وي غانې بجانې به توبه نو واسه دا د دې دور ایماندار کسته وي چې دا سي عقیده لري دا قران د بل کمرې دوي سي دلته کې وعده ده کوئی دنده دلته کې مونږ ځانه مجلس کو دلته کې مونږ ځانه خپل خیالات اظهار کو ګډي ګوبا دا قران د دې کمرې نه بل تر دا جنماز هم وي سي دا قران هم وي سي دا تسبیح چې کوم دې میخونه د پرتی دام لري دا د نن دور بزرگ انسان دا عقیده قران لرکا خو ګناه بنه فریضه نو د دې قران مجید ناشکری ډیرو خلکو کړی دا په کفر سره ورپسې وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وقالوا اويدوي لن نؤمن لك اچرمونگا یقین نکو پتا باندې پیغمبران حتا تر دې خوري تفجر لنا چې تجاری کې زمون د پارا من الارض دزمکنا ينبوعا چنه او تكون لك جنة یا دیوی استاد پارا یو باغ من نخیل دا کجر و عنب او دا انگورو فتفجر الانهار پس تا اوبای پدغی کی نهرنا خلالها فمنز ددی کی تفجیرا فعجب بیول سرام شان نزول د آیات مبارکه داده چې د مکه مشرکان د بیت الله شریف خوا تراجم شول او فرست یعنی کانفرنس مقرر کو ودا محمد علی السلام راو غواړي محمد علی السلام چې راغې د قریشو سرداران د مکه معظمه خوا ته جمعول وینن د سره حتمی خبره کو نن د سره مونږه حتمی خبره کو چې د سم طالبي دي مونږ باغوم کده کرسي غواړي مونږ بوله کرسي ورکو کده مال غواړي مونږ بوله مال ورکو خدای به د خپل نن قلارو او د قصو نن ختمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم شراغه هغه ته وساسه مطالبه ده وایا نبی رسول الله والسلام ته وی مال چې خپل قوم د دین په وجه باندې څومره تکلیفونه اذیتونه راکړي دي دومره هیڅ یو پیغمبر خپل قوم نه دی ورکړي نو ته څه مال غواړي مال بدر کو د ټول دنیا د مال راجمو کو تعالی بدر کو دویم نمبر کستام منصب او اعزاز ته اراده مونږ بتا د ټول عرب سردار دویم نمبر کته ملک او سلطنت غواړي نو مونږ به د وسنستا په لاس بیعت وکړو مونږ به ستا خپل بادشاہ مقرر کستا دماغي حالات خراب یو دا ګډ وړي خبرې کې مونږ به تعالی علاج وکړو ستا د ډیپریشن او ستا د بیماری به مو ختم وکړو او د دې ټول بیماری خرچه به مونږ اوچت کو وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل مبارک وینځ د مال طالب یم نزه د کرسی او د منصب مطالبه کوما ز الله تاسو ته رسول را لګلم
زما په ذمہ باندې الله یو کتاب نازل کړی دی او زه د هغه کتاب په وجه باندې تاسو يروم چې د یو الله اطاعت فریق دی دا 380 چې تاسو په خپل لاس جوړ کړی دي دا هرګز د خدای توب حقدار نه دي او پتا څه کې چې چا زما د دعوتو منو خوش قسمت ده کچا ونه منو زید الله د طرف نه فلوی عذاب سره يروم کتا سمنی اومنی کنه منی زب صبر کوم د الله د عذاب دراتو فیصله ته انتظار کوم ویخا وی په حال نه منی زټیک د مونږ بستا پیغمبري اومن دا مکه مسلمانانو ورونو په سلور غرونو کې بند ده وی مونږ لپاره دا غړغړ کارونه کوم به خپل پیغمبر وګړو وی وایا وی دا غرونه د مکه د ایریا نه ختم کا دویم نمبر دا مکه مونږ ته هموار میدان پاتې کا او په دې هموار میدان کې مونږ لا نهرونه جاری کا دویم نمبر زمونږ پلارونه او نیکونو چې کومړه دي هغه مونږ لا راځوندې چې مونږ ته تفوس کو چې دا محمد علی السلام سید د خبره مونږ کنه منو دا چې را لوکا دویم نمبر اسمان ته وخېجا او کتاب راوړه بیانې په لاس کې امون ته وای دای مال الله راکو ځکه ته یو شپه د شپې مخته وي بیا د سار خلکو ته وی زه خطر ما دا چې په خطر زموږ یقین نه راځي مونږ لبا دغه شان کتاب راوړي څنګه چې موسی علی السلام له کوتور کې الله ور کړو دا چې وکا دویم نمبر الب مونږ ته خپل پیغمبر وګڼو چې ستاسو لپاره دی الله یو لوی باغ مقرر کړي باغ کې د هر قسمه میوه وي او ستاسو باغ کې د سرو او د سپینو خزاني وي ستاسو یو عظیم محلم وي ځکه پیغمبر خدا سي نه چې خپل ځان پورې ګټي تړي پکار دا ته پیغمبر ستاسو به مقام او مرتبه یې کنه نو تب مونږ ته خپل بینک بیلانس شو کې تب مونږ ته خپل پراپرټي او جیدار شو کې چې د مال الله را کړی دی او د پیغمبر یې ما کدا نه نو مونږ ته پیغمبر نشو تسلیم اوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتعالى جواب بیا ورکو وی اے زما قومه زه خو بشیر او نذیر یم که زما دعوت می اومنو د لا اله الا الله نو خوشالیان دي کوم نه منو عذابونه دي زمام دغه مطالبه ده اومنه ټول خلق چې نفاسه دل یو پکې وی عبد الله ابن امیہ وی بارے مونږ ته د الله فرشته حاضری کا چې هغه ست تصدیق وکړي چې دا د الله پیغمبر دی او کدا چې دی و نکړل نو مونږ هرګز تا پیغمبر نه مونږ زما د الله قسم چې اول دې پیغمبر نه مانه دا مطالبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو کړی او وی کپه دې مطالبو کې دی یو هم نه منله و دې را نکړه نو زمون بستا سره کلک دشمنی ګوره مسلمانانو دا کارونه دا مطالبه دا د نبی رسول الله په اختیار کې نه وي قران دغه ټول حالات ذکر کوي دا کوم ترجمه چې دا د دې فصل منظر دی وقالو اوایدوی لن نؤمن لك هچری مونږ ایمان نراوړو پتا باندې حتا تفجر لنا تر دې پورې چې تر جاری کې زمونږ د پارا منل ارض پزمکه کې ينبوع چینه ځکه مکه په ایریا کې د اوبو ستر سخت قلت وخه ایو اب زمزم کوی د نور دغه توبه نشته دویم او تکون لک جنت یاد وی تعالی یو باغ من نخیل د کجرو وعنب او دانګورو فتفجر الانهار او تجاری کې باغ کې نهرنا خلالها پمن زاغي کې تفجیرا پروانولو سرا او تسقط السماء یا ترى اورځه پمون باندې اسمان نا کما زعمتا لک سمچستا ګمان دی علینا پمون باندې کې سفن یو ټکړه توې کده الله مخالفت نه پرېګ دین الله وتا سبحان اسمان عذاب را نازل کی نو سمچستا ګمان دی او مخالفت باندې عذاب راتل پمون نو تب پمون باندې اوس عذاب راولي موږ ستانه مونږ زپم باندې عذاب را نازل نو که عذاب در نازل کو نو موږ ومنو چې حق پیغمبر دی او که عذاب در نازل نکو نو موږ تانه لکه څنګه چې ستا ګمان دی په موږ باندې کې صفند ټوکړې د عذاب
او تاتیا یا تراول مونتا بالله الله پاک والملائکه او فرشته قبیلا مخامخ. دویم او یکون لکا بیت یاد شستا د پارا یو کور من زخرف د سرو زرو او ترقا فی السماوات وخی جاسمان تا ولن نؤمن لرقیک هچری مون یقین نکو ستا په خطلو باندې اسمان تا حتا تر دې پوری تو نزل علینا چترا نازل کې پمون باندې ترا کوس کې پمون باندې کتابن داسې کتاب نقرؤه چې مون ولولو هغه لرا کتابی شکل چې مونږه په لاس کې واخلو مزه کو ولولو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ټولو مطالبو جواب هغه یو ورکړي. الله ورته وي قل تورتوا یا پیغمبره سبحان ربي پاکی در رب زما لرا هل کنتو نیمزو الا بشر الرسولا بندر علی گلی شوه و دا اللہ بندگانو دا تاس چکه مطالبه که دا ما په اختیار کې ندی زو خو صرف الله را لګلې ما پیغام د پاره دا کارونه د الله سبحانه